چې د زنانو او د نارینو د مانځه په منځ کې څه فرق شته او که نه. زنانه د نارینو په شان سجده کې څنګلې د ځمکې نه به اوچتې ساتي او که نه. نو د زنانو مونځ د نارینه د مونځ په شانتې دی، صرف یو څو ځایونو کې فرق به وي. اول دا چې نارینه مونځ کوي نو د نیت تړلو دپاره تکبیر تحریمه ړومبنی الله اکبر چې وی نو سړی به خپل لاسونه د صادر شړی وغیره نه را وباسي او د غوږونو په برابرۍ باندې به اوچت کی. او زنانه خپل دواړه لاسونه د نیت تړلو په وخت کې تکبیر تحریمه سره د صادر لوپټې وغیره نه دې را وباسي نه، او د اوږو په برابرۍ د سینې عمره اوچتوالي باندې به لاسونه اوچت کی. دویم فرق یې دا دی چې نارینه نیت وتړي نو لاس په نامه باندې کیږدي او زنانه به خپل دواړه لاسونه په سینه باندې کیږدي. دریم فرق د نارینه او د زنانه د مانځه دا دی چې سړي به دا خپل ګس لاس په ښي لاس باندې داسې ونیسي چې قچه ګوته او قټه ګوته، یعنې دا د ټولو نه ورکوټې ګوته قچه او دا غټه ګوته مټه، دا دواړه به یو ځای کې یو کړی به ترېنه جوړه کي او دا نورې درې ګوتې به اوږدې کي او مړوند د پاسه به یې کېږدي. زنانه به دا خپل د ښي لاس تلې د ګس لاس د تلي په شا باندې کېږدي او د سړو په شانتې به د ګوتو نه کړی نه جوړوي. څلورم فرق دا دی چې نارینه په رکو کې به ښه ټیټ شي او سر او ملا او د بدن وروستی حصه به یو شان یوه تخته وساتي. که په دې شا باندې یو جام یا پیالې کې اوبه کېښودی شي نو یو طرف ته به اوړي نه، بلکې یو لیول باندې به وي. او زنانه به دومره زیاتې نه ورټیټېږي، دومره به ورټیټ شي چې خپل لاسونه کونډو ته ورسوي، زنګون ته بس، او نور زیات ورټیټېږي دی نه. پنځم فرق دا دی چې نارینه په رکو کې دا خپلې د لاسونو ګوتې به خورې کي او کونډۍ به پې مضبوطې ونیسي، او زنانه به خپلې ګوتې خوروي نه، میلو ګوتې به په کونډو باندې کېږدي. شپږم فرق دا دی چې نارینه به د رکو په حالت کې دا خپلې څنګلې د خپلو طرفونو نه جدا وساتي، د خېټې او د تشو نه جدا به وساتي، او زنانه به خپل لاسونه د خپل بدن پورې ملو او جخت وساتي. اووم فرق دا دی چې سړي به د سجدې په حالت کې خپله خېټه د پتونونو نه اوچته وساتي او خپل لاسونه به د ترخونو نه جدا وساتي، او زنانه به ځمکې سره جخته سجده وکړي، دا ټول اندامونه به یو ځای وي. اتم فرق دا دی چې نارینه چې سجده کوي نو دا څنګلې به د ځمکې نه اوچتې ساتي او زنانه به څنګلې په ځمکه باندې جختې غځېدلې ساتي. او نهم فرق دا دی چې نارینه د سجدې په حالت کې د دواړو خپو ګوتې دا به په ځمکه باندې ولاړې وي، یعنې د خپې به ولاړې وي، دا ګوتې به په ځمکه لګېدلې وي، د دواړو خپو ګوتې په ځمکه لګېدلې او دا تلي به ولاړ وي. او زنانه به خپې ولاړې نه ساتي، بلکې دواړه خپې به ګس طرف ته وباسي او جخته سجده به کوي، دواړه لاسونو ګوتې به میلو کې قبلې ته به وساتي. لسم فرق دا دی چې دا په قاعده کې د ناستې دپاره نارینه به په ګسه خپه د پاسه ناست وي او ښی خپه به ولاړه وي، ګوتې به په ځمکه لګېدلې وي، او زنانه به دواړه خپې ګس طرف ته وباسي، په اړخ به کیني. یو لسم فرق دا دی چې زنانو له په قرت کې د جهر او په زوره ویلو اختیار نشته، بلکې هر وخت به دوی پټ آواز سره قرائت کوي.